والصلاة على المختار في حلم مولاي صل وسلم دائما صل وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام یو شرافت د زمانه دی او دویم شرافت د مکان دی. الله پاک بعض اوقات لا او یو زمانه دی یو شرافت او فضیلت ورکړي او دارنګي الله پاک بعض مکانات او ځایونو لا یو فضیلت ورکړي. زمون مشران بی تعلیم او خيار او دانا خلقو دی مشرانو با دا خبر کولا د لاس په ګوتو کې فرق دی. دا شپې روزي دا د الله شپې روزي دي خو د شپو روزو کې الله پاک باز شپو رسولا یو فضیلت ورکړي. انبیاء علیهم السلام ټول انبیاء دي زمون په ایمان مگر خالق ارض و سما چې کوم مقام محمد رسول الله ته ورکړی دی دا د بل پیغمبر نه دی. محمد رسول الله چې څنګه زما نبی دی او پیغمبر دی د یو لاس څلېري زره انبیاء دي. حضور پاک نبی الانبیاء دی د ټولو انبیاء نبی دی پاک یارانه. نن روز د جمعې ده پرونه روز د زیارت و. زه حیران یم چې خالق ارض و سما کوم عمل دی مولانا زین العابدین ورته پیار او محبوب راغلی چې د زیارت او د جمعې روز ورکوي او مرګ د شهادت ورکوي او پیشا او ناسته پاسته نشیب و فراد څه دی د علوم مصطفی د زده کړې دی. مشکات شریف راښکاره کا علما ناست دي لومبې جلد راواړوه او 121 صفحه دې راښکاره کا د دې نننۍ ورځې فضیلت او مقام وګوره. د مولانا زین العابدین دا سعادت او خوشقسمتي وګوره. 121 صفحه مشکات لومبی جلد سوئی ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قربان رحمة للعالمين فرحمة للعالمين شان سر فرمائی یو مسلمان د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي د دې جمعې د شپې او د جمعې د ورځې شان وګوره فضیلت وګوره د حدیث یار په روشنۍ کې وګوره په گفتار مصطفی کې وګوره. محبوب انور رحمت للعالمین شان سر فرمائی الا وقاه الله فتنة القبر. د دې جمعې د شپې او د جمعې د ورځې فضیلت دا دی رب ذوالجلال هغه مرده د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. سنلیا مشکات راواله د دې حدیث حاشیه 5 نمبر راواله الا وقاه الله فتنة القبر بدی حاشیه چڑھاوی علامہ علی قاری من عذابه وسؤاله رب ذوالجلال د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي
او په قبر کې د فرشتو د سوال او جواب نه محفوظ ساتي. دا د جمعې د شپې د جمعې د ورځې برکات دي. بله مظاهر حق د مشکات شرحه د جمعې په شپه د جمعې په ورځ هر عمل چې دی دا اویا درجې دي. مفتی عبدالرؤوف صاحب د سکر به دی یو کتاب لیکلی دی، وایي چې نور نه سمیږي د جمعې په شپه د جمعې په ورځ یو ځل سورت یاسین ولوله. دا یو ځل سورت یاسین به الله په اویا درجې بدلوي. دا د دې شپو ورځو هغه برکات. کتاب الجنائز د ترمذي راښکاره کا. کتاب الجنائز د ترمذي شریف راواړوه. کوم سړی چې د جمعې په ورځ باندې وفات شي الله پاک هغه له دا شان ورکوي چې الله د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي، د قبر د عذاب نه. او په میدان محشر کې به د الله جناب کې داسې حاضرېږي چې د سره به حساب او کتاب نه کېږي. د دې شپې ورځې مقام د وګوره. او بیا فرمایي علامه علي قاري چې دا عذاب دې پورته شي نو تا د دې جمعې په ورځ باندې پورته شي، د خالي د ورځې نه بیا شروع شي. وایي نه، علامه علي قاري د دې حدیث شرحه کوي. شرحه وایي فالاطلاق هو الاول، یو مطلق وی بل مقید وی. مطلق دا دی او یو مقید دی. مطلق دا دی چې بس عذاب دې دکه سے پورته شي. مقید دا چې د دې جمعې په ورځ بني د خالي نه به بیا شروع کړي. علامه علي قاري شرحه کوي، وضاحت کوي. دا د خپل دور یو مجتهد تېر شوي دا احناف. وایي فالاطلاق هو الاول، دا مطلق والی اوله خبره ده. مطلق چې بس پورته دی، پورته خالي ماجدې پکې نشته. دا شپې شپې به وروستو لګی او ضرورت د دې شپې شپې نشته. نو یې فالاطلاق هو الاول، دا مطلق والی اول دی. اول هو الاولا، لومبی او دا اوله خبره دا غوره ده. او دلیل پکې دی ولې نظرا الى فضل المولا، د وجې د نظر نه د الله فضل ته چې د الله ډېر لوی شان دی، د هغه د شان تقاضا ده چې عذاب تر قیامته پورې پورته شي. الله دې دقه کړي. د جمعې په ورځ کې یو سړی وفات شي، حدیث پاک دی، په میدان محشر کې چې دی رواني په دې شا باندې به یو مهر لګېدلی، مهر، او دغه مهر به مهر د شهادتي، مهر د شهادت. دا مش نمونه خروار د دې ورځې د جمعې مې درته خبره وکړه، د خالي ورځو ترمذي راښکاره کړه. او بدیزه استاد محترم علامه سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم العالی یو کتاب هم لیکلی، اسلامی معاشره کې اسلامی خط دخان، او 263 صفحه به راښکاره کړي. د زیارت د روزې او حدیث مبارک راځي. څه وایي؟ یفتح ابواب الجنة يوم الجمعة والاثنين، يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. الله پاک د جنت دروازې کھلاوي د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ. د زیارت د روسي مقام وګوره، د ګل د روسي مقام وګوره. محمد رسول الله، محمد رسول الله. تفتح ابواب الجنه،
د جنت دروازې کلاو کړی شي. کله یوم الاثنین د ګل په ورځ، والخمیس او د زیارت په ورځ. د څه دپاره؟ لیوفر فیهما، چې په دې دوه ورځو کې الله مغفرت وکړي هغه چا ته چې مسلمان وي کافر وي. لمن لا یشرک بالله، دا د زیارت د روزې هغه فضیلت دی. او محمد رسول الله به د ګل په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې روژه نیوله، روژه چې زما د اعمال الله ته پیش کېږي چې په دې مبارکو لمحاتو کې زه د روژې په حالت کې یم. تلاوت کې روټۍ خورې، تلاوت پاتې شو. وظیفه کې اوبس کې وظیفه پاتې شوه. روژه هغه عمل دی، دا جاري دی، جاري. خبرې کې هم عمل دی، که روټۍ خورې هم عمل دی. نو د محمد رسول الله به د ګل په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې روژه و روژه چې زما د عمل په حالت د روژې کې الله ته پیش کېږي. د دې روزو د فضیلت خیال ساته. مرحوم ته الله پاک د زیارت ورځ هم وله ورکړه، د جمعې ورځ وله ورکړه، د شهادت مرګ یې وله ورکړه. الله دې د جمعې د ورځې برکات نصیب کړي، الله دې د زیارت د ورځې برکات نصیب کړي، الله دې د دې شهادت برکات الله نصیب کړي. او دا لوی سفر دی الله د لویو خوشحالو سره وګرځوي. او یو خبره واورئ، تفسیر قرطبي نهم جل راښکاره کړ او 363 صفحه راښکاره کړ. دو علما دي، یزید بن هارون او سهل بن عمار. دا دو علما دي د خپل دور. دا یو عالم وفات شي، دا بلې خوب کړي. تفسیر قرطبي نهم جل دا خبرې دي. وی ده خوب کې ولیده، تپوس دی کوي، وی ما فعل الله بک، رب ذوالجلال در سره څه معامله وکړه. وی اتانی ملکان، په قبر کې راته فرښتې راغلي، قبر کې فرښتې راغلي. دې فرښتو راته چې من ربک، ستا رب څوک دی؟ وی فاخذت بلحیة البیضاء، ما دا خپل سپینه ګیره په موټي کې داسې ونیوله، د غصې حالت کې مولا ذات یو شټ ټکم ورکړه، لکه یو سړي ته غصه وي ګورم به درته. وایي ما دې فرښتو ته ووایي، حال بن عمار وایي ما دې فرښتو ته وایي علي مثلي یقال هذا، تاسو زما په شان سړي نه دا تپوس کوئ چې من ربک، وقد علمت الناس جوابكما 80 سنة، او ستاسو دا جوابونه ما قوم ته 80 کاله پړاو کړي دي، 80 کاله مې پړاو کړي دي. زین العابدین خپل شباب په علومو د ذکر کې تیر کړ. د فراغت دپاره دیوبند ثاني دارالعلوم حقانیې ته لاړو. د فراغت نه بعد بیا په رستم کې د درس و تدریس مشغله وه، او په داسې مبارکو لمحاتو کې الله جام د شهادت نصیب که. الله دې دا جام د شهادت د هغې برکات نصیب وګرځوي. اوس ټول خلوص دل سره یو ځل الحمد او 3 ځله سورت اخلاص کولهو ولولې، د هغې ثواب به ورته وبخو. ځکه تفسیر معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب وم جلد 373 صفحه راښکاره کړه. وہی برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہے. قبر کھیم جنت یانو تا دے جنت فروٹ ملائی گی، دے جنت دا راحت سامان ملائی گی. اللہ دے دے زین العابدین پا قبر کی دے جنت فروٹ اللہ نصیب کی، دے جنت دا راحت سامانو ندی اللہ نصیب کرے. نو ټول یو ځل الحمد او 3 ځله سورت اخلاص ولولې، د هغې ثواب به مرحوم ته وبخو. بسم الله